أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ته پته ده منی بجټ حکومت د اسمبلی له پاس کو اوس په د سینټ نه پاس کوي. اپوزیشن او دا غویمه جوړه کړې ده چې یاره بهي دا په عوامو باندې ظلم دی او زیاتی دی. چې ظلم او زیاتی دی نو په دې کې اوس د اپوزیشن ښه ملګری دی او ښه دغه دی، ځکه چې حکومت ته به اندازه دا لګېدلې او دې اپوزیشن ته هم دا اندازه لګېدلې چې منی بجټ نه بغیر دا مسله نه حل کېږي. او دا ټوټل په مالدارو خلکو باندې بجټ دی، تقریبا 20% په غریبانو باندې، نو ټول په مالدارانو باندې دا دی. په دې کې دغه دونه دغه پکې نشته چې یاره چې ورآل دی دا په غریبانو باندې دغه راشي. خیر چې بجټ پاس کېږي نو هم ځکه چې ټول به پکې بیا راځي، څه نه څه به پکې راځي. نو عوامو دا غویمه جوړه کړې ده اپوزیشن او خلک راوباسه او یو دغه کوه. بهي که تاسو وګورئ نو مشرف په دور کې قرضه مکمل ختمه وه، زمونږ خزانه ډکه وه، د هغې نه بعد د چا حکومت راغی؟ قرضه چا وایسته؟ بیا د هغې نه بعد د مشرف نه بعد د پیپل حکومت راغی او د پیپل نه بعد بیا د مسلم لیگ نون راغی. دغه دواړو قرضه یې بل چا خو نه ده ایستې. ښه اوس پسې دغه راغی د عمران خان هم هغه خبرې کوي چې یاره بهي دو چې کومه قرضه ایستې د هغې سود به خامخا ورکړې، چې سود نه ورکړې مسله بیا دغه دا قرض به خامخا ورکړې، چې قرض نه ورکړې څه به کې مسله جوړېږي، د پابندۍ نه لګي دغه کېږي به. نو بل لر د حکومت که په دې کې هر څوک راځي، که نن سبا تاسو دا مولانا صاحب دم دغه ورکوي نو هغه به دا ولې دا قرضه به هغه نه ورکوي. ښه چې قرضه ورکوي نو ته ماته ووایه الډریډ زمونږ له IMF به سود هلي یا ورلډ بینک شو هغه به زمونږ نه سود هلي، نور ملکونه چې مونږ له چاینا کومه قرضه راکړي، سعودي عرب کومه قرضه راکړي، اټومیټک دا به زمونږ نه سود هلي. ښه چې سود هلي نه به هغه به نه ورکوي بیا. ښه چې نه ورکوي نو په کوم حل یې څه دی؟ که د 200 څخه حلي نو دا د حکومت ته ووایي چې یاره بهي زمونږ سره دا حل دی، ته دا فارموله وچلوه. هسې چغې وهلو ته څه ضرورت دی؟ ته په اپوزیشن کې ناست دی چې بهي ته دا دی چې داسې مه کوه داسې وکړه، دا حکومت په داسې ټیک شي. نو موږ به وایو نو نه دو ته حل وایي، هسې یو دغه یو دو د اپوزیشن ته ښه معلومات کنې دا ورته معلومه ده چې دا حکومت د دې بغیر نه چلېږي، ځکه چې موږ دې خلکو د پیپل دور هم لیدلی دی، دو مارشال لا هم لیدلی ده او دو د نواز شریف دور هم لیدلی دی، دغه شان چلو. نور پکې هېڅ هم نشته چې یاره دا به کېږي واغه کېږي. او دا خلک چې راوباسي نو دا صرف خپل ووټ بینکینګ برابروي، نور نه. دا که تاسو نن د حکومت زرداري له ورکوي یا پیپل له چې هغه شان شی به کېدای شي دی د پټه به وایي چې یاره عمران خان قرضه دونه نه وایستې و، موږ عمران خان دونه سود نشي ورکولی، موږ دونه قرضه سود دپاره دغه یو خبرې به شروع شي. دغه زړې خبرې را روانې دي، تاسو هم ګورئ موږ یې وینو. دا هسې یو دغه دی. خو نور عمران خان چې کوم دی نو دا نه غل دی، لږ صفا دی. نور وزیران موږ نه خبره نه کوو، ځکه چې وزیران ټول د یو پارټۍ او د بلې پارټۍ دی راغلي دي. نو هغه غریب هم دا ماهر معاشیات دي که څه دي، دی غلط ګایډنس کوي او دا د هغو په دغه باندې روان دی. نو عمران خان نه به خپله پکار ده چې یاره کوم قابل خلک دی دننه په دې بزنس فیلډ کې او په نورو کې چې هغه راوله او په خپله ترې دغه واله دا وزیران تا دوکه کوي، څنګه چې رسه اوس په دې صوبه سرحد کې دا چل وکړو دغه شان چل به رسه بیا دوم کوي، دو خو ستا له ځي دو خو تاته نه پاتې کېږي، بیا به دغه زاړه کسان به درته پاتې کېږي. ته وایې چې تا کوم چا دې ټکټونه نه دي ورکړي او چا دې دغه نه دي ورکړي، هغه زړو کسانو نه به بیا راځي. نو د هغې نه مخکې ته په دې باندې چې نظرثاني وکړې په خپل حکومت په دې یو کال کې. دا منی بجټ اوس کوم راغی نو دا ټیک بجټ دی، په دې کې به تقریبا ډالر به هم رامنې شي او څه نه څه دغه به کنټرول شي. چې کنټرولېږي نو انشاءالله دې سره په دغه وشي. نور دا خلک چې دلته وایي چې بجلۍ بیل، ښه چې بجلۍ بیل نه ګران دی نو قرضه به دا کوم طرفه ورکوي؟ مونږ ته دا خلک دي حل ووایي چې یاره قرضه به ته کوم طرفه دو چې کومه قرضه راکومه ایستې ده، دا ملک به څه چلېږي؟ به دې قرضو چلېږي نور، ځکه زموږ سره خپل څه شته دی نه. او که تا ته نور ټیکسونه سې وکړي الریډ دا به خامخا سې وکړي، ځکه چې که دا حکومت
دو د حکومت نن زر د پیپل هم ورکې مسلم لیگ نون هم ورکې یا جمعیت علما والا راشي نو هانا الریډي به دو قرضې دي تا له یو ملک هم بغیر د سود په قرضه نه درکوي چې یاره په دې کې ته سود مال او مال سود مه راکوه او دغه کوه دا قرضه والا یو ملک په دنیا کې یو ملک داسې نشته چې هغه بغیر سود او تا له درکوي سعودي عرب چې زموږ څه کم دغه کوي نو هغه تا ته وایي ستا په بینک اکاونټ کې د پیسې ما کېښودې ته به پیسې دغه کوي دې له به نور ګوتې نه وړې هغه څه پیسه نه ده هغه خپلې پیسې څه ټایم وغواړي بس هماغسې وباسي صرف تا په اکاونټ کې ږدي نو د هغې څه مطلب شته دی نه نو د دې هېڅ حل نشي خامخا به دا بجلي به هم ګرانېږي ټیکسونه به هم ګرانېږي بغیر ځکه چې سود هم ورکول دي او دا قرض هم ختمول دي نو په دې کې په اپوزیشن په پارټو پسې نور هغه خپل ووټ بینکینګ برابروي دا هغو حق دی جمهوریت دی خو نور داسې یو بکواس کوي چې یاره دا به نه لګي او دا چل دی او هغه چل دی دا به اټومیټک دي دا به لګي خامخا والسلام